رسول الله صلی الله علیه وسلم د غار حرا نه کور ته تشریف راوړ او داسې کیفیت په تواری دي چې ساړه کیږي. نو مزمل هغه صادر ته ویل شي چې هغه انسان په اغوستلو سره د یخنۍ نه بچ کوي. یا ایها المزمل، اے هغه ذات مبارکه، اے هغه شخصیته چې په کمبل او په شړۍ مبارکه کې د ځان پټ کو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صادرو مضبوطوالی تمایلو چې هغه به د یخنۍ په ایامو کې هغې مبارکو اچو. کله کله به ځان ته د طلایې په ځای خور کو، کله به یې د بړستنې کار واغېشته، کله به مبارک دغسې په اوږو باندې اچو، کور او بار به د هغې استعمال کو. هغه صادر مبارک هغې ته مزمل وی. او مدثر دا عام ساده سپک صادر ته ویلی شي چې په عامو ایامو کې انسان استعمالی، یعنی ګرمۍ کې هم استعمالول شي. یا ایها المدثر، اے هغه شخصیت مبارکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطاب اعلی دی، پس زبردست اوصاف سره الله تعالی ستایي. مزمل او مدثر. قم پاسا، قم یا محمد، فانذر او بیا او یا روا د مخلوق لرا. قم فانذر، پاسېګا او دا مخلوق د الله پاک د قهر نه او یا روا، د عذاب نه او یا روا. او دعوت ولا ورکا چې دا مخلوق د مکی دا قریش دا کفار مشرکین الله تعالی ته انابت او رجوع کی او د توحید او د دعوت لار اختیار. وربک فکبر، او د خپل رب لوی بیانوا. وثيابک فطهر، او خپل کپڑے مبارک دے پاک ساتا. والرجز فهجر، او د بیل مازینا لری اوسا. ولا تمنن، او احسان مکوا. تستكثر، د زیات اغستلو د پارا. ولربک فاصبر، او د خپل رب د پارا صبر کوا، د الله رضا حاصل وا. دی آیتونو مبارکو کې یو څو مسائل بیانېږي او مناسبت د سوره مزمل مبارک او د سوره مدثر عیان دی. د سوره مزمل په آخره کې د دې خبره وضاحت شو چې په مانځ کې سوره فاتحه لستل د فرایض نه دي، ځکه چې دا قرآن پاک دی، دا قرأت دی. دا یو معرکۃ الآراء مسئله ده. فقهای شریعت او محدثین ائمه کرام خپل منځ کې پدې کې تعارضات پیش کړي. پدې مسئله ځان پوهې کې مقلدین حضرات چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مقلد دي. موږ الحمدلله ټول مقلدین، کو علماء دی او کو عوام دی، ټول څه دي تابع دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. هغه چې راته کوم منځ خولې دی نو هغه د قرآن موافق دی. هغه چې راته کومه جنازه او شریعت خولې دی د قرآن پاک موافق دی.